جګړه کتونکو دی وخت کې موږ سره یو ورور ولاړ دی هغه سره به د وړو بابت کې خبرې کوو نن زموږ د پروګرام آغاز هم د وړو دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وړو ورځ ترمنځ خیجي د 14 نه خبره لاړه 3000 ته څه ویل به غواړي؟ ویل دا هم چې انسانان زیاتېږي وړه کمیږي ځکه ګرانېږي خلک ډېرېږي وړه کمیږي شی به ګرانېږي او شاوخوا څه خوا 1400-1500 روپۍ توړه به اوس 3200 ته رسېدلې ده. لارې بندې دي وړه نه راپرې د دې د وجې ګران دي. غریب سړي ته اوسه بار دی اخیستی نه شي. ستا دیاړي څونه ده؟ ما دیاړي 600. 600 کې به ته وړه لې که غوړي چیني هرې څه بالي؟ چې لارې کرایه مو شي ډېره ده. د وړو حوالې سره به څه وایي وړه ګران دي؟ وړه خو ډېر زیات ګران شوي دي. نیم په نیمه یې ګران کړه. غنم چې کم ټایم کې هغه ټایم اوس نیم په نیمه اوس دی غنم واغېست اوس ګران خرڅوي په عوام باندې. هېڅ دغه نشته چې هغې څه دغه وکړي. دا عوام ګران ولې خرڅوي؟ اوس 2800 روپۍ تروړه څوک نه شي اخیستی. 2800 روپۍ موږ یو هفته کې نه شو پیدا کړلی. هفته تروړه کېږي نه. دا ملک تباهي سیټ ته روان دی. دا ملک بچ کولو والا څوک نشته. دا اوس ټوله تباهي ده. دا وړه دونه ګرانې ده غریب سړی نه شي اخیستی. چا سره شته هغې ته پته هم نشته. چا سره نشته هغو ته پته ده. سره په وړه ګران دي که نور هر څه ګران دي خو وړه یې دونه ګران کړه چې بیخي نیم نیم سیوا ګران کړه. ولې چې دا مخکې په څه ریټ و 1600-1700 او اوس دا د 2800 روپۍ ته ورسېده. دا غریب سړی نه شي اخیستی. غریب سړی به څه کوي چې هغه دیاړي کوي یا ریړه کوي یا بل څه کوي. هغه په دې کې دا نه شي پیدا کولی. هفته تروړه نه کېږي د وړوکي کور او هفته کې تروړه نه شي ګټلی نور به څه دغه کېږي. دا به چېرته نه راځي. جګړو کتونکو تاسو د خلکو خبرې واورېدې. ما سره یو مشر هم ولاړ دی هغوی سره به د وړو حوالې سره خبرې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لالا د وړه ګران دي د 14 نه 28-30 تر څه ویل غواړي؟ نو وړه خو جي ډېر ګران شو. مطلب دا دی چې مخکې په 1300-1400 روپۍ توړه وه او اوس ډبل قیمت شو 2800 ته لاړه. غریب خلک دي په ملک کې روزګار هم نشته دی. نو دا د غریب سړي دپاره ډېره د تکلیف خبره ده. نو الله دې وکړي د وکرامنارانو له پکار دي چې د دې غم وکړي او مطلب دا دی د لار کولاو کړي یا غنمو له څه وکړي او دا وړه واپس خپل ریټ ته راشي نو ډېره به ښه او خلکو ته ډېر غټ تکلیف دی. ګراني ده بېروزګاري ده. صرف وړه ګران دي که ورسره مطلب مزید نور هم څه؟ نو جي وړه چې ګران شي دې سره بیا نور هر څه ګرانېږي. مطلب دا دی روزګار ورسره ورک دی. څوک ګاګ تپوس کوي ولې نه وځي وارې پې نه راځي. نو هر شي باندې اثر غورځېږي. نو چې دا ارسان شي دا یو مین ایټم دی نو ډېره فایده به ورسي. جګړو کتونکو ما سره یو بل ورور هم ولاړ دی چې د وړو حوالې سره خبرې کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم دی؟ جمال. وړو حوالې ته چې وړو ورځ ترمنځ خیجي څه وجوهات دي؟ وړه ډېر زیات ګران شو. دا کم سے کم 1400 نه تر 2700-2800 ته ورسېده. پنجاب کې دومره ریټ تیز نه دی خو دا په دې لاره باندې بند دي مشکلات دی او دلته پېښور وال میلونو والا خپله اوس منماني ده او چا سره دوکاندار څخه لږ مال دی بس د هغه خپله خوښه ده. خو دې زموږ حکومت له پکار دي چې کم سے کم د دې لارې څه مخنیوی هغې د څه وکړي او دا لاره کولا وشي او چې دا وړه را روان شي نو بیا به انشاءالله تعالی ټیک شي. ګینې موجوده صرف وړه ګران دي که دې سره مطلب چیني غوړي هر یو شی ګران دی خو موجوده وخت کې ډېر تکلیف او دغه وړو شروع کړی دی. وړو د لاسه ډېر حالات خراب. وړو باره کې دا وایو چې بس مونږ غریب دپاره خو یو وړه دي. مونږ خو ګیا خاورې نه شو خوړی لکه مونږ وړه خورو او وړه مونږ ته نه میلاویږي او چې میلاویږي داسې ریټ باندې میلاویږي چې 4 ورځې دیاړي وکړو 15 ورځې نو په هغې زمونږ تروړه وړه نه کېږي. او به نور به څه ووایو به ټول دا غریبانان دي د خدای تعالی په دې دی د حکومت رحم وکړي او الله دې پرې رحم وکړي او بیا هر څه اختیار د دوی په لاس کې دي او تاسو به ډېره مهرباني چې مونږ ته دا وړه ښه کوي. جګړو کتونکو تاسو د خلکو مختلف رایې وکتلې. د وړو حوالې سره ما سره یو ورور بل هم ولاړ دی. سره د وړو خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د وړو راته چې وړو ډېر ګران شو څه حالات دي؟ د 1400 روپو نه 3000-3100 روپو ته روان دي. الله دې په موږ باندې خپل رحم فضل وکړي. زموږ دا حکمرانان چې څومره دي دوی ته دې الله پاک د نیکو هدایت وکړي چې موږ له سره زموږ غریبو سره نور څه دي خو همدغه یو وړه دي او دغه خورو اوسکو نور خواهشات زموږ هسې هم ختم شوي دي او الله دې دوی ته د نیکې هدایت وکړي چې په موږ دې غریبانانو باندې رحم او فضل وکړي. خو دا حکمرانان دي نو موږ به څه ووایو دوی ته خو وړه ورځ ته ورځه ګرانېږي او د دې مخنیوی پکار دی. ټول دیاړي مار خلک یو یو ورځ دیاړي وکړو 4 ورځې دیاړي نه وي څه به کوو. بس الله ته اسانه ده ګینې دې حکمرانانو ته که پاتې شو نو سین لاړو ویوړلو